د عرفې چې کومه ورځ ده نهمه ذی الحجه د منګل ورځ دا هغه د فضیلت او د عظمت او د کمال والا ورځ ده چې رب متعال جل جلاله په دغه ورځ باندې په سورۃ فجر کې په دیشم سپاره کې په قرآن مجید کې رب متعال قسم په خوړل دی او دا خبره ما تاسو ته بار بار کړی دا او تاسو ما نه بار بار زده کړی دا چې په کوم سیز باندې الله تعالی قسم خوري مونږ او تاسو خو په رب باندې قسم خورو چې مونږ او تاسو د پاره ربنا علاوه بل داسې ذات څوک نشتا زمونږ رب یو دی زمونږ معبود یو دی واحد لا شریک ذات دی مون قسم په هغه ذات باندې خورو دا مو ایمان دی چې داسې ذات بل نشتا خو دغه ذات چې په کوم شی باندې قسم وخوري رب زمونږ او تاسو معبود برحق چې په کوم شی باندې قسم وخوري تاسو مانه دا خبره بار بار زده کړې ده چې هغه سیز په شیانو کې د ټولو نه افضل او بهتر وي نو د عرفې ورځ چې کومه ان شاء الله تعالی را روانه ده دام هغه ورځ ده چې په سورۃ فجر کې په دیشم سپاره کې رب په قسم خوري او رب وای والفجر وليال عشر سلور قسمونه الله تعالی خوړلې دي والفجر او زما د قسمی د لوی اختر په سبا باندې اغم ډیر مبارک سبا دی وليال عشر او الله فرمای زما د قسمی د ذوالحجې په لسو شپو باندې زما قسمی والشفع او زما د قسمی په جفت باندې جفت نه مراد لسم ذی الحجه ده یوم النحر د لوی اختر ورځ زما د قسمی په جفت باندې زما د قسمی د عید الاضحى په ورځ باندې والوتر او الله وتر نه مراد طاق دی زما د قسمی په طاق باندې طاق نه مراد نهم ذی الحجه ده علماء فرمای مفسرین چې الله قسم په خوړلای والوتر او زما د قسمی د ذوالحجې میاشتې په نهم ورځ باندې چې هغې ته د عرفې ورځ ویل کېږي دومره مبارکه ورځ فضیلتونو والا ورځ برکتونو والا ورځ چې رب متعال په خپل پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کې په هغې باندې قسم خوړلی دی